هغه فدایي مجاهد دې شپږ کاله په باګرام کې تېر کړ. دی خپله وایي شپږ کاله کې ماته یو وارې په ذهن کې دغه خبر راوګرځېده چې زما خو شاته مور پاته د هغه کونډه د پلار مې شهید دی، بله ورېندار مې پاته د هغه کونډه د ورور مې شهید سو، بله ورېندار مې پاته د هغه خو کونډه د ورور مې شهید سو، زما خپله کور والا پاته ده او زه دې زندان ته راغلم. وایي یوه ورځ مې په ذهن کې دا راوګرځېده چې ته وا یو څوک به یو شی ور استی که بې نه ور استی. دا د شهیدانو پر کورو باندې زیاته پوښتنه کوئ. ګورئ یاد ساتئ، د مجاهدینو اخلاص ته ګورئ. دی وایي بیا په دې شپږ کاله کې یاد ته نه ده راغلی. د باګرام مسیر رابدل که ما پل چرخي ته راغله، پل چرخي ته چې راغلمه شپږ یا اته میاشتې مې دلته تېرې کې عسکر رالی دروازه یې وټکوه. ما ته وایي ستا نوم؟ ما ورته ویل زما نوم دا دی. وایي ته مور لرې؟ ما ورته ویل هو لرمې. وایي ستا مور تا له زندان ته راغلی، مور در کړاوونو ځان شروع کوي په زوی پسې. دی وایي خوشحاله سوم خو دې ته اریان یم چې مور زندان ته څنګه ځان راورسوي، څنګه راغله. چې راووتم مور ناسته ده چې پر ما یې سترګې ولګېدې، ویې ژړله، ما هم ژړل، دې هم ژړل. یو ګړی ورسره کښېنستم، ستړیمسې مې ورسره وکړه، په لاسو مې مچ کړه. وایي ما ورته ویل موره یو څو خبرې راته وکړه، وخت ختم کېدونکی دی، دا ټیم پوره کېږي بس د ملاقات. وایي مور راته ویل زویه ته څنګه یې؟ ما ورته ویل زه ښه یم، ښې شپې تېروم. وایي ما ورته ویل تاسو څنګه یاست؟ ول موږ هم ښه یو. وایي اخر په پوړنې اخته سوه، دا پلو خلاصوي د پوړنې چې غوټې خلاصې کړې. ورته موره دا چشتي وایي دا د دې ظالمانو عسکرو څه مې په غلا تاله یو څو روپۍ راتېرې کړې، سړی تلاشي راکړې ونه کړي. هغه روپۍ چې پوړنې پلو یې خلاص کړي، یو څو لسیان دي، یو څو شلیان دي، یو څو پنځوسیان دي. وایي ما که زموږ کره چې به څوک شناخته رالی، موږ ته بې د ځان دپاره څه پیسې راکړې، ما هغه ستا دپاره پټولې، که یو وخت د زوی سره ملاقات وشو نو بیا به یې ورلره ورکوې. دا مې تاله راوړې. وایي ما په جیب لاس چک کړي. ما ورته ویل موره ما ته خو خپل د کور ملاقاتي څوک نه دی راغلی، خو زما سره په کامره کې 2 کسان وه، هغو ته به ملاقات والا راکړله، مسلمانان سره ورونه دي، هغو چې به خپل ورور ته یا خپل زوی ته څومره خرچه ورکول ما ته به هم هغو نه راکول. بیا به زما ملګرو ورته ویل دا دومره بې ملاقاته سرپرسته سړی دی. زموږ بې سرپرستي د الله پاک ته معلومه ده چې امارت څومره مظلوم دی او خلک څومره د ظلم تایې ورته نیسي. ګورئ وایي بیا مې هغه روپۍ راوکښې، ورته ومې نیولې چې دا مې بیا ستاسو دپاره ما ټولولې، د دې پیسې مې هم واخیستې، هغه زما پیسې مې هم سره یو ځای مې کړې، مور ته مې ورکړې. وایي موره دا واخله در سره په مخه دې شه. ملاقات وخت پوره سو، مور چې ولاړه سو ما چې ویل کله راځې؟ کله را ایله کېږي؟ وایي ما ورته ویل موره پر ما د اعدام حکم، که مې په دنیا کې ملاقات نه وسو آخرت کې به بیا سره واړو. خو د بنده پرېکړې جلا دي د الله تعالی د جلا دي. دغه منظر یو طالب په میسج کې د واټساپ د لارې قطر ته ملا برادره خوند ته واستوي چې زموږ سره په پل چرخي کې یو مظلوم بندي دی او کورنۍ یې ټول داسې ده. هغه بیا یو څه روپۍ ورته راستولې وې، بیا نورو ته هم راواستولې، خو د الله تعالی شان ته ګوره د لوی اختر بعد را ایله سو. هغه د اعدام فیصله ختمه سوه چې کله را ایله سو. ما ورته ویل کور ته چې رالې څنګه حالت و؟ وایي کور ته چې راغلم د باندې خو کلي والا خلک ولاړ وه،
د کور په دروازه کې دوې ورېندارګانې یوه سپین سرې مور یوه زما بیبي ولاړه د ماخستن د اذانو ټیم و چې پر ما باندې د مور سترګې ولګېدې بېهوشه سوه غځاره سوه زه ورغلم په غېږ کې مې ونیوه یو زنانې ته مې ویل چې لږ اوبه راوړئ ما چې اوبه په خوله کې ور واچولې هغه د خولې په یو کونج بل کونج باندې توی سوې وایي ما ورته ویل یا الله دومره د پردېسۍ په حالت کې چې زه راغلم دا وفات سوه یو ګړۍ مې په غېږ کې نیولې وه د الله پاک شام دی راسمه سوه بېهوشي ختمه سوه چې کله راسمه سوه ما راپورته که په ولاړه مې که را روانه کړې مې د دې د اسمان په طرف باندې وکته ما چې ویل بچی ستا د راایله کولو دپاره څوک هم کام وایي ما ورته ویل زه خو الله پاک داسې فیصله کړې وه چې راایله سم خو ملا برادره خوندا کوشش وکړي چې زما نوم یې په لیس کې واچوئ زه راووتم وایي اسمان ته یې کتل په ډېره ژړا باندې دا وویل وایي یا الله د طالبانو مشران بیا خاص کر ملا برادره خون په ټول مخلوق کې د حشرګاه په میدان باندې لوړ کړي دا مسلمان خلک دي د دې د مندو سره د دې شهیدانو د دې مجاهدینو د مندو د خوندو سره ډېره نرمه ګزاره وکړي موږ تاسو ټول سره ورونو انما المؤمنون اخوة الله تعالی وایي نو د مسلمانانو دپاره شفقت پکار دی بیا خاص کر علمي خلک هغه څوک چې په دې باندې ښه پوهېږي ګوري یاد ساتئ هغه باید په خپل مابین کې سخته وسیله وکړي مجاهدین هغه خلک دي قسم په خدای چې سړی یې نیت ته اریانېږي ګوري قسم مې درته وایم د یو کشر طالب زما پوښتنه وکړه په داسې سخت حالت کې هم و په شاولي کوټ کې را روان و ما ورته ویله یخ دې نه کېږي دا بارخوګان یې تک شنه سوي وه ورته یخ د کومې خوا دی ما ورته ویل په تکلیف خو نه یې ویل تکلیف د کومې خوا دی ما ورته ویل ستاسو سره جنګ کول دا کم عقلي ده دا ته ما ورته ویل څنګه یې په دې حالاتو کې څنګه یې وایي الحمدلله اسلامي امارت دی اسلامي امارت دی ګوره د دې نیت یو د الله تعالی رضا ده یو شی بل ولا کسته چې څومره تکلیف ګالي خالص د الله تعالی د رضا دپاره الله تبارک وتعالی دې ستاسو په دې علاقه باندې د الله تعالی خاص رحمتونه الله نازل دې شهیدانو ته دې الله جنت فردوس ورکړي الله دې د دې قریبانو ته جنت فردوس ورکړي الله دې مور و پلار ورونو و خویندو ته صبر جمیل اجر عظیم ورکړي کې بې یتیمان بچان وي الله دې شک حالت ته دې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا وکافر الیتیم هکذا فی الجنه د یتیمانو ښه کور هغه دی چې یتیم پکښې او ښه کفالت یې کېږي بد کور هغه دی چې یتیم پکښې او زهیر وي پام کوو یتیمان دا زموږ د زړه ټوټې دي د دې شهیدانو د وجې مه زیروئ که غلط کار هم ځینې وسي پر سر لاس ورتېروئ الله پاک دې دا مجلس په خپل عالي دربار کې قبول و مقبول وګرځوي څومره مسلمانانو چې مالي قولي بدني حصه پکې اخیستې ده الله دې د حشرګاه پر هغه سخت حالت کې پشاور له روان الله رب العزت دې د ټولو مجاهدینو حافظ و ناصر و غاویر الله تبارک و تعالی دې تمام بندیان د بنده را خلاص کړي الله دې دا کرغېړن زندانونه مات الله دې زخمیانو ته شفا کامله عاجله ورکړي الله رب العزت دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور و پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونو د حوض کوثر اوبه نصیب کړي واخر دعوانا شیخ مولوي عبدالبصیر صاحب یوټیوب چینل ته ښه راغلاست